او نری او اختلافات چې کوم دی هغه د گورنر صاحب سره وو. استغفر الله استغفر الله. دومره جاهل خلک، دومره بدبخته، دومره کمینه خلک. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. امید لرم چې ټول ملګري به روغ جوړ وي. ملګرو، لکه څرنګه تاسو ته معلومه ده چې بله ورځ سراج الحق لالا یو قسم ته درنه وکړه. نو هغه درنه چې کوم دی د هغې ایجنډا مهنګایي وه، او هغه چې کوم دی هرډه شروع کړه په څه باندې؟ په ګورنر باندې. او ګورنر څوک و؟ خیبر پښتونخوا حاجي غلام علي صاحب. نو هسې د دوی نه یو تپوس کوم چې آیا هغه د درنه یا تا د احتجاج یا د جلسه تا کوله و د مهنګایۍ په خلاف، او تا چې کوم دی پکې خلاف دی د چا شروع کړو؟ د ګورنر صاحب. آیا زه تاسو دغه جماعت اسلامي والا نه تپوس کوم چې آیا دغه مهنګایي دا کار د ګورنر دی؟ آیا دا هر څه چې جوړ کړي یا د مهنګایي د چا سره چې د چا نه زیاتېږي، د چا نه کمیږي، څوک یې زیاتی څوک یې کمی، دا د ګورنر صاحب کار دی؟ دومره خو کمعقل خلک دي، دومره چې ایجنډا د مهنګایۍ وه او نرې او اختلافات چې کوم دی هغه د ګورنر صاحب سره وو. استغفر الله استغفر الله. زه د دوی نه دا پوښتنه کوم چې ته راووتې د مهنګایۍ په خلاف او نارې او اختلافي خبرې، شر او دا اختلافات چې جوړول دا د ګورنر صاحب په خلاف وو. آیا د ګورنر صاحب د جماعت اسلامي والا سره داسې څه کارنامه کړې ده؟ ګوره، په دې 4 صوبو کې دوی راولګېدل په KPK کې، او هغه هم صرف د KPK ګورنر هغوی څه کړی وو؟ ټارګېټ کړی وو. د مهنګایي صرف په KPK کې ده که نه؟ په ټول پاکستان کې ده. دغه مهنګایي دا جوړوله، دا کار د ګورنر صاحب دی. دومره کمعقل خلک دي، دومره کمعقل چې الله دې رحم وکړي. دا هغه مودودیان، هغه یهود خلک دي چې عمران خان سره په یو پلیټ فارم باندې ولاړ دي. چې عمران خان څه کارنامې کولې، سهولتکار به سراج الحق لالا و. د هغه مودودیان، هغه یهود دي چې هر یو کار د PTI په حکومت کې کېدو سهولتکار یې څوک و؟ سراج الحق لالا. نو زه د دوی نه دا تپوس کوم چې آیا مهنګایي صرف KPK کې ده که نه په ټول پاکستان کې ده؟ دا جواب دې ماته راکړي. ځکه چې هغوی درنه وکړه، جنډه دوی مهنګایي وه او اختلاف، او هغه دوی ګورنر صاحب سره وو. الله دې رحم وکړي. دومره جاهله خلک، دومره بدبخته، دومره کمینه خلک